د کوزدیر ادینزي اوسکۍ اوسیدونکو ګلزاده د اسسټنټ کمشنر چکدره د ناروا سلوک په ضد د کلی او سیمې نه د کډې وړو اعلان کړی دی. چکدره پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا په وخت ګلزاده زیاته کړه چې په کوزدیر ټیسو کې د بیعقت ځمکې د قبضې په حواله د سره د په حق کې شوي عدالتي فیصلې موجود دي، اجرا هم شوې ده. په انتظامی سطح د کمشنر ملکن لخوا کوزدیر ډي سي او ډي سي نه ایسته د ځمکې د قبضې اخستو لپاره ویلې شوې دي، خو اسسټنټ کمشنر چکدره په عدالتي فیصلو او کمشنر په وینا عمل نه کوي. مساعدون حکومت شوي دي د تر رسیدلي دي 2 میاشتې وشوي چې د باغې باندې سلیکل نه کوي چې ماته راکړي. زما خلاف حکم دی وکړي کنه، دا اوس خبره نه ده. نه زما خلاف حکم کوي او نه زما په حق حکم کوي او فایلونه کور ته وړي. یعنې د دې هدف پورې چې 8 میاشتې وشوي زما یو دغه ورسره دی، ما ورته درخواست کړی چې زما له دې کې نقل راکړه. تش نقل د اوسه پورې ماته میلاو نه شو باغې کې، هغه زما درخواست یې ورته وړی. د وویل چې د اسسټنټ کمشنر چکدره د ناروا سلوک په وجه خپل جایداد او ځمکه کور پرېږدي او کډه کولو سره د سیمې پرېښودو اعلان کوي. د دې نه دا پته ماته لګي چې زما مخالفو سره ملګری دی خو جوخ نو د دې هر څه په رڼا کې زه د دې علاقې نه هجرت کوم، د علاقې نه ځم، د دې اسسټنټ کمشنر د وجې نه ځم او دا علاقه ما پرېښوده، ما د خپل ځمکه جایداد دا څه چې شو بس دا د اسسټنټ کمشنر شو او د دې مبارک شي دی پکې ځان ذمهداره کوي او که ښه کوي او پورته کوي چې څه کوي عادي وکړي او نور لاندې خطر شي پاکستان دی ګرځم بچه ته خدای به ماله ډوډۍ راکوي. د زیاته کړه چې ایسي چکدره بدامني غواړي. دا ایسي محترم چې دی دا د امن دشمن دی، د امن دپاره دی ناسور دی. قانون خو د هغه مخکې څه شی نه دی. زما سره دې کښېني زه به خپل وکیل کښېنوم، دی د خپل وکیل کښېني، ما دې ملامته کړي چې ټول جایداد ورته پرېنوم بیا به هم سړی نه یم. یاد دې وي چې ګلزاده د ادینزي د ټیسو د اوسیدونکو سره د ځمکې مقدمه ده چې د وینا تر مخه دا اخیستې ده. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدیر.